ډېر خلک مسلې تپوس کوي استاد جي وایي په بلارب زناور باندې حامل څاروي باندې قرباني کیږي که نه کیږي په حامل غواوي میخه وي ګډه وي بیزه وي په هغې هم قرباني کیږي خو په کار دی چې په داسې څاروي باندې قرباني نه وکړی شي ولې چې دا به سبا بچی پیدا کړي نو دوه به شي اوس په یو وي نو لہذا ځان ته ساتل پکار دي چې پته درته ولګي نو خرڅ کا بدل کا بل په باندې والا ولو بالفرض ته پته نه او قرباني دې وکړله نو دا مسله ګوره د سره زده کوي خرڅ تکړو سروای دې واخیستلو تا ته پته نه وه چې اختر په ورځ دې حلال کړو هغه کې بچی راووتو نو یادو ساتئ قرباني دې هم شوې ده که تا بچی ژوندی و پکې نو ژوندی مقصد دا د حلالولی شي او که مړ و نو چونکې د مور وینه تلې ده نو دې له جاته د په مرۍ باندې هم چاړه راکاږه دی هم حلال دی که طبیعت ته کراهت نه کوي نو غوښه یې خوړلی شي هېڅ حرج نشته پکې ډېره اهمه مسله ده در سره شیئر کې مسلمانو ته چې حق او سچ پیغام ورسي شکریه جی ډېره مننه